السلام علیکم ملګرو پېښور زلمي ورنن کمال وکړو یو بایلل میچ بایلل داسې کې تاسو به کتلی وي چې اسلام آباد یونایټډ چې کم بیټینګ روان کړو 10-15 اورو پورې داسې لګیو چې بس میچ دغه په کنټرول کې په اخره کې پېښور زلمي داسې اوټسټانډینګ بالینګ وکړو چې بيخي میچ خپل طرف ته راوړلو په 12 رن باندې اسلام آباد یونایټډ له شکست ورکو پېښور زلمي سیمی فائنل لا کوالیفای شو سبب لاهور کلندر سره سیمی فائنل وی اسلام آباد یونایټډ ټورنمنت نه بهر شو چې بل چانس وانس نشته رېږي سباله د لاهور کلندر او د پېښور زلمي سیمی فائنل میچ ته چې څوک وګټي ایبا ملتان سلطان سره فائنل کوي او چې څوک بایلی اف کورس به د ټورنمنت نه بهر کیږي نو نننی میچ باندې خبره کوي چې پېښور زلمي باندې بیټینګ کو چې 183 رنونه کړو په اخرنی 5 اورو کې پېښور زلمي هم سکور نه دی کړی او دغه رنګ په اخرنی 5 اورو کې اسلام آباد یونایټډ هم راګیر شو چې اخرنی 5 اورو کې پېښور زلمي وکټ هم پریوتی تقریبا په اخرنو 5 اورو کې کتا سو وګورئ نو پېښور زلمي 40-45 سکور کړي هڅه د سکور کارت طرف لزو سایم ایوب او بابر اعظم خسته سٹارټ ایستلو سایم ایوب 16 بال 23 رنز کړي دي بابر اعظم یو ځل بیا اوټسټانډینګ اننګز 39 بال 64 رنز 164 سټرایک ریټ سره جی حسیب الله خ بیټینګ روان کړو خو ضرور شو 11 بال 15 رنز محمد حارث ډیر زبردست بیټینګ کو 17 بال 34 رنز جی ټول نه بیټینګ چې کم دی په اننګز کې د محمد حارث جی په 200 سټرایک ریټ سره د بیټینګ کړي دي کېډمور چې کم دی ډیر نن داسې بیټینګ کو لکه د ټیسټ غونډه 22 بالو باندې صرف 100 رنزونه کړي دي نیشم 5 بال باندې 2 رنزونه کړي دا جی اخرنی 5 ورونو چې نیشم ولاړو کېډمور ولاړو عامر جمال عظمت الله ریاض د اخرنی 5 ورونو جی پکې کېډمور په 22 بالو 100 رنز کړي په 5 بال باندې 2 نیشم کړي عامر جمال په 3 بال 1 کړي دي عظمت الله 6 بال 10 رنز کړي عظمت الله عمرزی او وهاب ریاض 1 بال 0 رنز کړي دي کله اسلام آباد یونایټډ بالینګ تاسو ګورئ ټول نه بالینګ چې کم دی فضل حق فاروقی کړي دي 4 اور 31 رنز ور کړي او یو وکټ هم ایستلې ده فهیم اشرف 3 اور 29 یو وکټ حسن علي 4 اور 37 یو وکټ محمد وسیم جونیئر 4 اور 29 یو وکټ شاداب خان 4 اور 40 2 وکټ او مبصر 1 اور 7 رنز وکټ یو هم نشته ټول نه بالینګ فضل حق فاروقی نه بلکې وسیم جونیئر کړی جی په 4 اور کې 29 رنزونه او یو وکټ ایستلې ده اوس کچره د اسلام آباد یونایټډ بیټینګ تاسو ګورئ نو داسې زبردست طریقې سره میچ روان کړو خاص کر هیلس او سویب مقصود چې کم پارټنرشپ وکړو نو هغه میچ چې کوم دی د پېښور زلمي ناړول خو په اخر کې پېښور زلمي چې کوم بالینګ کو په هغه باندې ډسکشن کوو اخر کې ګوربس چې کوم دی 7 بال 10 رنز کړی دي الکس هیلس 37 بال 57 رنز سہیب مقصود 48 بال 60 رنز کړی دي اعظم خان 3 بال 2 رنز کړی مندرو 9 بال 4 رنز کړی دي فهیم اشرف 2 بال 5 رنز شاداب خان 12 بال 26 رنز او حسن علي 2 بال 0 رنز اوس کچری تاسو ټول نه بالینګ چې کوم تاسو وګورئ نو عامر جمال ټول نه بالینګ کړی دي او ورسره سلمان ارشاد کړی سلمان ارشاد ګوره په سلور ورونو کې 18 رنز ور کړی دي او 2 وکټ ایستلي دي داسې زبردست یا کړی چې په ټول ټورنمنت کې بر سلمان ارشاد غونډه دانن چې کم یا کرز لینث باندې د بالینګ کولو نو زبردست بالینګ جی مجيب الرحمن 4 اور 30 وکټ یو هم نشته عظمت الله عمرزی 4 اور 33 یو وکټ او وهاب ریاض 2 اور 28 0 وکټ عامر جمال 4 اور 36 2 وکټ عامر جمال او سلمان ارشاد میچ پېښور زلمي تر اواړل جی جیمز نیشم 2 اور 19 رنز وکټ یو هم نشته او سلمان ارشاد اوټسټانډینګ 4 اور 18 رنز اور 2 وکټ جی نو ټونه زبردست بالینګ دغه دوه کلاډیانو پېښور زلمي لوکو او زه خو هم چې روان میچ کې وهاب ریاض ډراپ کې خو د وهاب ریاض په ځای باخلی سو چې د پېښور زلمي سکواډ مونږ وګورو کنه نو وهاب ریاض په ځای د سره بل چويس کم دي ابو تاسو له سکرین باندې ښکارا شي چې د تر داسې کم کې لړ دي چې په بنچ باندې دي او بالینګ هم کول شي بیټینګ هم کول شي نو چې فاست بالر وي جی که فاست بالر نه سپینر له هم د چانس ورکول شي عثمان قادر ورسره په بنچ باندې سپینر بالر د خبالینګ کوي چې سکواډ لوډینګ ډیر زیات دی سکواډ به سکیپ کو بیا تاسو خپل چیک کوي او مال کمنټ کوي چې د وهاب ریاض په ځای کم یو کې لړل چانس ورکول پکار دي نو د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام